پتاسو کې د ټولو نه د بهترو خلکو په باره کې خبر نه در کوم؟ قالوا بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایل بلکې دا غوی خبر مونږ ته راکړي د الله خوږه حبیبه صلی الله علیه وسلم. قال خياركم الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل. نو محبوب علیہ السلام فرمایل چې پتاسو کې غوره او بهتر هغه خلق دي چې هغوی ته وکتلی شي نو الله دغه کتونکي ته یاد شي. چې هغوی ته صرف وکتلی شي د هغه په کتو سره د کتونکي ته الله یاد شي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبره مبارکه کې څومره لوی کمال دی چې اذا رؤوا ذکر الله، کله چې هغوی ته وکتلی شي د کتونکي ته الله یاد شي. ګوري هغه به ورته نه ګوري، هغه دیان به بل طرف ته وي، صرف دی به ورته ګوري، الله به ورته یادېږي. دا خو صرف د هغه د مخ په کتو کې دومره کمال دی. اوس چې کله هغه ده ته وګوري بیا به کم مقامي په خبره ورسېد. د هغه په کتو سره د انسان پایه پلټ کېږي، د هغه په کتو سره د انسان په باطن کې تبدیلی راځي، د فیوزاتو، د انوارو، تجلیاتو، د اسرارو، دقایقو بارانونو شیبې پرې راورېږي. دا خو د چا نظر دی؟ الله دا هغه نظر نه موږ له کاملې برخې راکړي. دارنګې د نیکانو خلکو سره محبت ساتل ډېر فایده مند. د هغوی معیت او ملګرتیا الله پاک جل جلاله د هغوی په محبت باندې د محب ته نصیب کوي. دا حدیثو ګڼو کتابونو دا حدیث مبارک را نقل کړی، لکه په بخاری شریف کتاب الادب باب علامت الحب فی اللہ په صفحه نمبر 2283، او په مسلم شریف کی کتاب البر والصلة والآداب باب المرء مع من احب په صفحه نمبر 2034 کی، او په ترمذی شریف کی کتاب الزہد باب ما جاء ان المرء مع من احب صفحه نمبر 596، او دارنگی د نسائی په سنن کبرا کی جلد نمبر 6 په صفحه 344 کی، او په صحیح ابن حبان جلد نمبر 2 په صفحه 316 کی، او په مسند د بازار کې په جلد نمبر 8 صفحه 32 کی، او په معجم اوسط د امام طبرانی کې په جلد نمبر 6 صفحه 32 کی، او په مسند احمد بن حنبل کې په جلد نمبر 4 صفحه 239 کی، او دارنګ په شعب الایمان د امام بیهقی کې په جلد نمبر 1 په صفحه 387 کی، او دارنګ د امام منذری په الترغیب والترهیب کې په جلد نمبر 6 صفحه 15 کې د ټولو کتابونو دا روایت را نقل کړي. د حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے مبارک فرمائی جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو سڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک لراغے. فقال یا رسول اللہ، دوی اید اللہ خوگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، تاسو مبارک دا آغا کس پبارک سفر مائے چی دے دا کم یو قوم سر محبت ساتی لیکن دا غوی غند اعمال نہیں کری او نه دا غوی سر ملو شوی وی ولم یلحق بهم غی سر
ملحق نه داغي سره ملاقات نه کړي داغي غوند اعمال نه کړي په جون کې چر سره ور سره ملو شوی هم نه وي خو محبت ور سره ساتي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم المرء مع من احب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې سړی به قیامت کې د هغه چا سره وي چې دنیا کې د چا سره محبت وي چې دنیا کې د چا سره محبت وي مینه وي اگر چې د هغه سره ملاقات نه دی شوی د هغه غوندې اعمال نه دي کړي خو په زړه کې د هغه سره مینه پرته ده هغه سره محبت پروت ما ته خیال دی که نه د دې حدیث پاک نه موږ ته معلومه شوه چې څوک د چا سره د الله جل مجده د رضا دپاره محبت کوي اگر که د اعمال د هغې د اعمالو غوندې نه وي او دی په خپل ژوند کې د هغه سره ملو شوی هم نه وي خو دغه محبت دومره کارآمد دی چې الله پاک به په محشر کې د هغوی سره ملګری کي لکه دلته په دنیا کې چې مونږه پیر بابا رحمت الله تعالی علیه کاکا سے مبارک رحمت الله تعالی علیه شیخ جنید بابا رحمت الله تعالی علیه امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ اور پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبدالرحمن بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اور خن درویزہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اور پنز پیران رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اور دارنگ جی میانی کا رحمت اللہ تعالی علیہ اور پندو بابا رحمت اللہ تعالی علیہ دا مونگ ندی دلی اور زمونگ اعمال هم داغی دا اعمال و پشان ندی والحمدللہ والمنہ زمونگ پزلونو کی داغوی سر محبت دے اور داغوی عزت و احترام کہو نو زمونگ دا اللہ جل جلالہ نے پورا 100% امید دے چا اللہ پاک بمونگ دا قیامت پورز داغی سر ملگری گردئی پا خبر ہو رسے دی بلا دارا چی دغا مبارک خلق مونگ لیدلی هم ند او زمونگ اعمال هم داغوی دا اعمالو پا شانتی ندی خو بل طرف تا دا اللہ پاک آغا نیکان بندگان چی داغوی صحبتونا محبتونا او خدمتونا مونگ تا ملو شوی دی مونگ داغوی پا لاسونو کی لاسونو ورکڑی او داغوی نمو بیاتونا کڑی دی او داغوی خودلی شوی اعمال مو خپل کړی دي لکه زمونږ د ټولو پیشوا او رهنما حضرت سیدنا و مرشدنا خواجہ خواجگان اخونزادہ امام خراسان محبوب سبحان حضرت خواجہ پیر سیف الرحمن نور اللہ مرقدہ الشریف او زمانگا مرشد گرامی سید السادات منبع الفیوز والبرکات محبوب سبحانی حضرت سیدنا سید نور علی شاہ الجیلانی اطوال اللہ حیاتہ الشریف او دا سے نور مبارکان دا سلسلو دا نقشبندیے چشتیے قادریے سہروردیے دا ټول نیکان صالحان مونږ به الله پاک ولې د دې سره په قیامت کې نه ملګري کوي چې مونږ د هغو په نوم باندې خپل سرونه هم قربانوو کومو خلکو چې په دغه ژوند د دنیا کې د الله پاک د نیکانو اولیاو د یو ګلاس اوبو خدمت کړې وي هغوی هم دوی د خپل فیض نه محروموي نو څوک چې شپه ورځ خدمتونه کوي د هغوی به کوم شان وي په حدیث مبارک کې راغلی دي دا حدیث مبارک په سنن ابن ماجه کې په جلد نمبر 2 او صفحہ نمبر 1215 او په مسند ابو یعلا جلد نمبر 7 صفحہ 78 کې او دارنګي حیتمی پا مجمع الزوائد کی پا جلد نمبر 10 صفحہ 382 کی
دا حدیث مبارک را نقل کړی د حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت د مبارک